بیت المقدس دا ډیره د افسوس خبره ده نن سبا چې هغه پاک ځمکه، هغه پاکه خاوره، هغه پاک ځای کوم کې چې تمام انبیاء کرامو سجدې لګولې دي او بیا پکې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیراتو آواز شوی دی او د تمامو انبیاءو په هغه پسې جمع شوې ده د هغه پاکې خاورې، د هغه پاکې ځمکې نن د کفر د امریکې د برطانیې یو کمزوري غوندې سپي، یو بې خونده غوندې طبقه هغه را لګېدلي دي، د هغې په قابض کولو باندې کوشش کوي. هغه د هغې دپاره هغوی څونه کوششونه رانیولي دي او زمونږ د فلسطین مسلمانان، د هغوی ماشومان دا شهیدان کېږي. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د غم او د درد خبره ده چې دغه پاکه خاوره دا د پیغمبرانو نشانې، دا د پیغمبرانو دلته راتګ، دغلته ناستې کړې، دلته خطابات کړي، دلته جمع کړي او دا زمونږ نه د امریکې او د برطانیې یو سپي غوندې طبقه راپاسي او هغه په هغې باندې زمونږ نه قابض کېږي. خو افسوس خبره ده چې اسلامي ملکونه، اسلامي مملکتونه دا خاموشه دي د هغې په باره کې او د دې ځینه د امن د پیغاماتو درسونه ورلیږي. خبره خو د افسوس دا ده کومه پاکه خاوره باندې په کومه پاکه ځمکه باندې چې پیغمبران، صحابه کرام جنګونو ته تیار شوي دي، دا د الله رب العزت زموږ سره نښانې په ځمکه باندې په دنیا کې دي. دا د الله رب العزت یو عظیم تحفې زموږ سره دي، ځمکه باندې پرتې دي. په هغې باندې به یو وړوکې غوندې طبقه، یو بې خونده طبقه، هغه به پې حمله کوي او موږ به د امن درسونه ورکو، موږ به چې کوم دی د روغې درسونه ورکو. نن زما په طاقت باندې څه ډېره د افسوس خبره ده مسلمان حکمرانه، دا طاقت همیشه دپاره د انسان سره نه، دا قوت همیشه دپاره د انسان سره نه. دا خو ډېره لویه موقع ده چې په دې انسان په دې خپل عهده او په دې خپل طاقت باندې نن د فلسطین د ځمکې حفاظت وکړي، نن د مسلمانانو د وینې حفاظت وکړي. واړه واړه ماشومانان په هغې باندې بمبارۍ نه کېږي. داسې جارحیت، داسې ظلم چې د هغې درسونه او د هغې د امن چغې کفارو به والي او هغې به چې کله مسلمان چرته داسې ټوپک مشین لاس کې راواغستو نو د دهشتګرد چغې به یې ورته والي. نن هغه کفر، هغه ملکونه هغه را یو شوي دي او ستا د مسلمان د هغه بختورې او د پاکې خاورې د فلسطین مظلوم هغه شهیدان کوي په داسې ظلم سره چې په یو ځل باندې 600 دا شهیدان کېږي. هغه میندې چې په خپل ځنکدن کې دغه بچي ته ګوري او د بچي د درد غم ورسره وي، د خپل مرګ غم ورسره نه وي. هغه میندې چې د هغې سره دغه واړه ماشومان، دا واړه بچي دا په غېږو کې پراته دي او د هغې سلګۍ او د هغې ځنکدنو ته ګوري. او مسلمانان ملکونه داسې خاموش ناست دي، د امن درسونه ورکوي. دا خبره د یاد واوري چې دا اسرائیل که نن دغه لږ ځای نه دی خواره شو نو دا به صرف د دغه ځای پورې محدود بیانوي، بیا به هر ملک ته او هر ځای ته خطروي. بیا به ته د یو ځای حفاظت ونه کړي مسلمانه، بیا به در باندې راخواره شي، بیا به ډېر افسوس کې د دې جنگ او د دې فلسطین د پاکې خاورې او د مقدس د جامعه بیت المقدس د دې خو پیغمبر پیشنګویانې ورکړی وي چې راځي به په دې باندې خلک په دې پاکه خاور او په دې پاک ځای باندې به حملې کوي، خو مسلمانه ته به حفاظت کوي.
نن هغه ماشومان هغه زنانا هغې ته ولاړ دي، هغه قبلی خپل شهادتونه قبلی، خپل دردونه قبلی، هغه ظلم برداشت کوي، خو د بیت المقدس دا پاک خاوره دا نه ورکوي اسرائیل ته. خو افسوس دا دی چې مسلمانان ملکونه د هغې سره چې کوم د هغې ضرورت دی او د هغې مدد پې کېږي هغه مدد ورسره نه کوي، هغه لاس ورسره نه اړوي، هغه قوت ورله نه ورکوي. او بل طرف ته وګوره د هغه اسرائیل سره هغه خپل کفري ملکونه نن څونه په محنت کې لګې دي، د خپل کفري ملکونه ورله څونه ضروریات رالیږي، څونه اشیا د هغې ضرورت دي د هغې نه سوا ورته مهیا کوي. او نن چې دی مسلمان غافله دی. دغه ځمکه خو ډېره بختوره وه. الله رب العزت چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مدینې منورې نه دلته بیت المقدس ته بوت او بیا د هغې پسې براق راوستو، جبرائیل علیه السلام پسې رالی، هلته یې بوتلو پیغمبرانو ته، سید الانبیا دی، هغې ته یې جمع ورکړله. بیا دغه پاکې خاورې نه الله هغه ته د معراج سفر نصیب، د دغه ځای نه د براق سوري شوې ده. او الله پاک به فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. باركنا حوله د دې دا خو شام چې کوم دی د برکت نه ډکې دي، داسې پاکه خاوره او دا زموږ نښې دي، زموږ نښانې دي، د پیغمبرانو مسکن دی. او نن چې کوم مسلمان دا په هر مسلمان باندې که په مشرق کې دی، که په مغرب کې، که په شمال کې، که په جنوب کې، په هغه باندې د دې حفاظت لازمی دی چې په هر طریقې سره یې د ده مدد وکړي، د هغه سره به لاس اړوي. چاله چا د بادشاهت مسلمان دا د بادشاهت عہده میلاو دا، هغه به د بادشاهي مطابق د هغه سره لاس اړوي. یو غریب ته د 10 روپو د مرستې کولو ضرورت دا هغه ته دی، دا دی اوسه د 10 روپو لاس واړوي. یو سړی کرنل دی، جرنل دی، د هغه سره هلیکاپټر او د هغه سره جاز او د هغه سره قوتونه دي، هغه به ورسره د هغې مطابق امداد کوي. او نن د هغه ته چې کم ضرورت دی او کم مدد هغه غواړي، نو هغه د هغه کفارو په مقابله کې چې هغه له کم خپل امریکا او برطانیا کم شیزونه رالیږي، د هغې په مقابله کې موږ له دوچند پکار دي چې دا موږ ولیږو اسرائیل مسلمانانو ته. اسرائیل له څنګه روان دي، داسې مسلمان له پکار دي چې دا فلسطین ته ولیږي، د مسلمانانو مرسته وکړي. ډېره بهترینه خاوره په دغه لږه غوندې طبقه به راپورته شي. هغه شهادتونو ته وګوره، صرف وګورو. د هغې دپاره د یو سړي نفل وس کېږي، د یو سړي ذکر اذکار د الله نه دعا وغوښتل، د خپل وس مطابق د هغې حفاظت په هر مسلمان مؤمن باندې فرض عین دی په دې وخت کې. خو ډېره د افسوس خبره ده چې مسلمان د هغې نه غافله دی، د هغې کوشش. نن قسم په خدای که زما په ستا په کور باندې یو کس را دننه شي، ما ورته څنګه غیرت کوو، څنګه ننګ کوو، زما بېعزتي وکړه، زما په کور را دننه شو، څونه ننګونه پې کوو او خپل غیرت او خپل جرت هغه تمانچې ته مشین ته تیاریږو. خو که چېرته هلته وګورو د فلسطین په معصومانو باندې، د فلسطین په زنانو باندې، د فلسطین په بوډاګانو نارینهو زنانو باندې کم اور تویږي، کم اور تویږي. نو قسم په خدای چې په دې وخت کې مې په یو جماعت کې یو مولانا صاحب یو 10 منټه خبره د فلسطین په باره کې وکړه او لګې جمع د 10 منټه لیټ کړو، د هغې وضاحت یې وکړو، بیا د چاندې اعلان وکړو. لاندې وردا چې کوم کسان ناستو په دې الفاظو ماته واورېده، وایي دا چې کوم دی دی ځان له چاندې کوي او دی ځان له چې کوم دی دغه کې د ده څه کار دی چې دا راځي او دلته زموږ نه ټیم لیټ کوي. داسې د خلکو نظریې، داسې د خلکو عقیدې دا بېګړاو دي چې ته نن د خپل مسلمان د غم درد
10 منټه هغې ته کېناستې نه شي د هغه غم درد نه شي اورېدلی ته به د هغه سره ننګ څه وکړې ته به د هغه په شا څنګه ودرېږي چې ته د هغه غم درد اورېدو ته تیار نه یې په جومات کې دا خو الحمدلله شکر الحمدلله که موږ ته نن سبا د بیت المقدس د فضیلت پته ده موږ ته د هغې تاریخ پته ده موږ ته د هغې د احوالو پته ده نو دا الحمدلله دا سلسله داسې را روانه او د علماو زما او ستا بچي ته زما او ستا په منبر باندې بیان کړی هر مسلمان له پکار دی هر ملک له هر اسلامي ممالک له دا پکار دي چې هغه د دې سره مرسته وکړي خاموش کېدل نه دي پکار د امن درسونه دا به اله ورکې چې کله ستا مسلم محفوظ خویي که نه ستا په مسلمان باندې د بره نه ورونه ورېږي 2-3 هفتې وشوي او ته د امن درسونه ورکې الله به زموږ نه تپوس کوي الله به د دغه وینې تویېدوم زموږ نه تپوس کوي ستا نه به د خپل طاقت تپوس کوي ستا دا طاقت ستا دا پرایم منسټري ستا دا جرنلي ستا دا کرنلي ستا دا فوج ستا دا قوت دا به د هر اسلامي ملک نه تپوس کېږي تا ولې نه استعمالوه او په دې که دغه ځای نه دی قابض شو خواره شو دا یاد وساته مسلمانه بیا به په یو ځای کې محفوظ نشي بیا ته د بیت الله حفاظت هم نشي کولی بیا ته د مدینې منورې حفاظت هم نشي کولی بیا به درته مشکل نن که تا د دغه خاورې حفاظت وکړو د هغې سره ودرېدې د هغې په شان کې د اواز اوچت کړو د هغې سره چې کوم ضرورت او کوم قوت ته حاجت دی هغه دې ورسره پوره کړو نو انشاءالله چې ستا مسلمان به بیا په دنیا کې مخ په وړاندې روان بیا به ستا نه کافر یریږي نن نه ګورې دا د اخري د کفر د ذلت ټیم دی په امریکا کې 52 راغلي په افغانستان کې 52 ملکونه او د امریکې سره چې ځان ته چغې او سوپر پاور ویلو هغه لاړه او ذلیله شوله او دای اخري چانس دغه دی چې دلته ناکام شو نو کفر ختم تا کفر به چې کوم دی خپل میشن میټینګونه نشي قایمول دا هغه کوشش دا چالو دی چې موږ د مسلمان په کور باندې د مسلمان په جماعت باندې د مسلمان په هغه ځای حمله وکړو چې په کوم ځای کې دا کم مسلمان کم بچی تیاری چې هغه ته د اسلام او د قرآن درس ورکړي نو الله رب العزت دی د فلسطین د مسلمانانو د هغې شهادتونه دی الله قبول کی استقامت دی الله نصیب کی او الله دی د هغې کم زخمیان دی هغې ته دی الله صحت ورکي او الله دی دغه جابرانو د ظلم نه هغې محفوظ کی او الله ته دغه کافران په خپل منځ کې په خپلو میټنګونو باندې اړم کی الله دې تباہ او برباد کی الله دې د خپل قهر په سپېړه باندې ووایي ځکه چې ډېر زیات ظلم هغې شروع کړی دی او مسلمان سره د طاقت ډېر خاموش ناست دی الله دې زمونږ د اسلامي ممالکو ته طاقت ورکي توفیق ورکي الله دې د دیو نه دا کار والي الله دې د دیو په لاسو باندې د بیت المقدس د پاکې خاورې حفاظت وکړي الله دې د مظلوم فلسطینیانو حفاظت وکړي د دیو په لاسو باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين